په خو دا اورېده چې مولانا فضل الرحمن صاحب د چا درته نه ځي، خو بېګا داسې څه اهم خبره راغله چې مولانا فضل الرحمن صاحب د اسد کیسر کور ته لاړو. زما په نسبت باندې خو دا څه اهمیت دا سوال نه لري. مولانا صاحب ته الله ډېر ژوند ورکړي، هغه د خلکو ته سیاست وښولو چې سیاست څه ته وایي. مولانا صاحب بار بار دا خبره کوي چې د سیاسي انسان ډېره لویه سینه وي او سیاست کې چرته هم چې دی نو انکار نه وي د یو خبرې نه، یعنی د انکار نه وي مطلب دا دی چې دوه پارټۍ او دوه سوچونه دوه فکرونه همیشه په یو خبره باندې ناسته کوي او د کولو هغوی ته ګنجایش ساتل پکاري. بل دې خبره ته وکتې شي چې 20 ځله نورې پارټۍ د مولانا صاحب در ته راغې او څنګه انداز سره راغې، خلکو وکته، په هغې باندې نظمونه هم جوړ شو چې په نمبر کې شي، په لین کې شي، وغیره وغیره کلمات په سوشل میډیا بالکل شکولو. نو دومره پورې الحمدلله الله جل جلاله دغه شخصیت ته مقبولیت ورکړي او پوهه ورکړې ده. او دا خو د پاکستان څه کې د نن نه 15 کاله مخکې ډان اخبار کاغه نن هم څوک ریکارډ اوچت کې وګوري، هغوی د پاکستان په سطح باندې مولانا صاحب په 1 نمبر سیاستدان تسلیم کړی دی. تاسو ته معلومه نه چې ډان اخبار د چا دی؟ دا د هغه خلکو اخبار دی چې کوم خلک د مولانا فضل الرحمن صاحب او داغه د سیاست او داغه د جماعت او د دینی جماعتونو سخت دشمن دي. نو دا خو منل شوې خبره ده. نو که مثلا مولانا صاحب یو ځل لړو او 20 پرې راغه، نو دې کې زما په خیال هیڅ حرج نشته دی. او مولانا صاحب دا خبره بار بار هم کوي چې زمونږ د عمران خان سره باقاعده په نوم سره مولانا صاحب دا وایي چې زمونږ د هغه د ذات سره ګورې اختلاف نشته، زمونږ د هغه د سوچ سره اختلاف دی. که چېرته نن هم هغه خپل سوچ بدل کړي نو موږ د هغه سره ناسته کولی شو. هر سیاسي پارټي د ذات په اعتبار سره زمونږ د جماعت دا پالیسي ده چې چا سره هم اختلاف نه لرو، اختلاف لرو د هغه سوچ سره، د هغه فکر سره، د هغه نظریې سره، د هغه عقایدو سره، د هغه د ملک او د ملت نه خلاف چې کوم اکټیویټیز دي ای سره مونږه اختلاف لرو. مفتی صاحب اوس راته دا وایي که نه جي چې مولانا صاحب به د پی ټی آی پارټۍ سره یو ځای خپل کار چلی او که نه دی به حکومت ته ووړي. مولانا صاحب دا ډېر اهم او ښه سوال تاسو وکړو. زه هم چې د مولانا صاحب سوچ او فکر یقینا هغې ته چې دی نو ډېر زیات سلام پیش کوم چې الله جل جلاله 72 سال عمر چې دا د بوډاوالي عمر دی، اوس هم د مولانا صاحب سوچ او دغه سیاست او دغه فکر ماشاءالله جوان دی. ماشاءالله مولانا صاحب چې کوم دی په دې حواله کې دا سوچ چې چا سره بشي چا سره بشي دا سوچ دې څوک نه کوي. مولانا صاحب همیشه اول نمبر باندې د اسلام په زاویې باندې سوچ کوي، دویم نمبر باندې مولانا صاحب د ملک سوچ کوي. کوم فیصله کې چې د اسلام او د ملک خیر وي مولانا صاحب به اخوا وي. مولانا صاحب دا نه کوي چې د یو پارټۍ سره، دغه وجه نه خو الله جل جلاله مولانا صاحب ته مقبولیت ورکړی دی چې هغه یو علمگیر سوچ لري. د مولانا صاحب د لالچ، د مولانا صاحب د غرض، یو صحافي د مولانا راشد سمرو صاحب د انټرویو اغشتا چې مولانا صاحب ته پیشکش شوي دي، څه لالچ، څه اخوا څه دیخوا، نو هغه په خندا کې جواب ورکو چې د مولانا صاحب نه کم سے کم دا سوچ او تصور دا اوس هم که څوک کوي نو زه یم چې هغه به د سیاست پاڼې اړولې نه وي. مولانا صاحب الحمدلله د دنیا د اربونو کربونو پیشکشې هغه ټوکراو کړي دي. جی په دې باب کې که مولانا صاحب د عدلیي خبره کوي، که مولانا صاحب د ایکسټنشن خبرې کوي، که هغه مولانا صاحب دا خبره ختمه کړې ده، که هغه مثلا د یو جرنیل د پاره که هغه د عدلیي د پاره او که هغه پارلیمنت د پاره که چا د پاره وي، مولانا صاحب چې موږ د هغې مخالف یو. او مولانا صاحب دا یو خبره به طورې مذاق او طنز کې وکړه چې بیا خو ایکسټنشن چې دی پارلیمنت هم پکار دی، نو دا خو به د ملک د قانون او دستور نه چې دی یو مذاق جوړ شي. او زه دا عرض کوم محترمه چې د مولانا صاحب ړومبی سوچ او فکر د ملک د آیین د هغې تحفظ دی او د هغې تقدس دی، د هغې احترام دی. او زه به دا ویم چې ډېرې سیاسي پارټۍ هغې خپل لالچ او مفاد ته ګوري، د ملک آیین د هغې تقدس احترام هغې ته ډېر کم سوچ کوي.
د نش برابر. نو یو د مولانا سے متعلق دا خبره اوس کول قبل از وقت چې مولانا سے با کم طرف دا تعبیر زما په خیال ټیک نه دی. نو خلاصه به موږ دا وایو چې مولانا سے با په هر هغه فیصله به کوي او هر هغه طرف ته به کیږي چې کوم کې د ملک او د ملت خیر دی. ماشاءالله زبردست مولانا صاحب، الله تعالی مو عزت وکړه چې موږ ته مو ټایم راکو او زموږ د کتون کې مرګري سحر نه مانه یو مرګري سوالو کوم دغه سوالو چې بای مولانا فضل الرحمن صاحب د اسد کیسر کور ته ولې لاړو. نو ما مفتی صاحب سره رابطه وکړم، مفتی صاحب په دې باندې مام پوهه کوي ولې چې زمونږ د پیج دی په دې باندې ډېر خلک پوهېږي او دا اوري. نو کم از کم ډېرو کسانو ته به دا معلومه شي چې مولانا صاحب یو سیاسي انسان دی او خامخا خبره ده چې څوک ولا دعوت وکړي نو خامخا به ځي ولا دې کې خو هېڅ شک نشته. نو به دې لږو خبرو سره تاسو نه مونږ اجازت والو. د الله په امان.